السلام علیکم. پولیس رولز 1934 تنظیم باب نمبر 1 چې کوم دی دا د تنظیم متعلق دی. نو باب نمبر 1 کې بیا فقره نمبر 1 چې کوم دی نو دا هیئت ترکیبی ده. هیئت ترکیبی څه شي ته وایي؟ ساخت ته وایي، ډانچې ته وایي، بنیاد ته وایي. یعنی دا د پولیس بنیاد د باب نمبر 1 فقره نمبر 1 نه شروع کیږي او دا یو شی یو ډانچه وي، یو بنیاد وي. نو د پولیس رولز چې کوم بنیاد دی نو هغه باب نمبر 1 فقره نمبر 1 دی. بیا په دې کې دي تمام اهلیان پولیس خوا کسی بھی رتبہ کے ہو صوبے میں زیر دفعہ 2 پولیس ایکٹ نمبر 5 سال 1861 بھرتی کیے جائیں گے. یعنی دې کې دا دي چې تمام پولیس په صوبه کې چې څونه هم پولیس هغه که د هرې عهدې سره تعلق ساتي نو هغه به د دفعہ 2 تحت یعنی د دفعہ 2 تحت ایکٹ نمبر 5 سال 1861 مطابق بھرتی کیږي. هغه که د هر قسمه عهدې سره تعلق ساتي، که کانسټیبل وي او که PSI وي او که هغه ASP صاحب بھرتی کیږي نو هغه به هم د دې دفعہ 2 ایکٹ نمبر 5 سال 1861 مطابق بھرتی کیږي. بیا باب نمبر 1 فقره نمبر 2 چې کوم ده نو دا د انسپکټر جنرل آف پولیس متعلق ده. یعنی انسپکٹر جنرل آف پولیس جماعتی پولیس کی کمان نظم و ضبط اور انتظام کا ذمہ دار ہوگا. محکمہ پولیس کے متعلق صوبائی گورنمنٹ کو صلاح مشورہ دینے کا ذمہ دار ہوگا. یعنی IGP صاحب چې کوم دی دا به د پولیس مشري کوي، کمان به کوي، کمانډ به کوي، د نظم و ضبط او د انتظام به ذمہ دار او محکمه پولیس متعلق چې څونه صلاح او مشورې دا به د صوبایي ګورنمنټ سره کوي. په دې کې پس کې صوبایي گورنر هم راغلی دی، خو صوبایي گورنر یا صوبایي حکومت چې مطلب دی نو هغه یو شی دی. نو دغه د IGP صاحب ذمہ داری ده. بیا د هغې نه پس انسپکٹر جنرل کی مدد کے لیے اتنی تعداد میں ایڈیشنل انسپکٹر جنرل، اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل تعینات کیے جائیں گے جتنے صوبائی گورنمنٹ مقرر کرے. یعنی دې مطلب دا دی چې انسپکټر جنرل صاحب د مدد دپاره چې کم دی نو صوبه به په دومره تعداد کې د هغه د مدد دپاره ایډیشنل انسپکټر جنرل، اسسټنټ انسپکټر جنرل او ډپټي انسپکټر جنرل تعینات کوي. څونه چې صوبه مقرر کوي، صوبې حکومت څونه غواړي نو هغونه به د هغه د مدد دپاره مقرر کوي. دا د صوبې ثوابدید دی، د صوبې مرضي ده او د صوبې ذمهواري ده چې څونه هغې غواړي نو هغونه به په هغونه تعداد کې به مقرر کوي. بیا پکې اوس راځو MCQs طرف ته. نو باب نمبر 1 فقره نمبر 1 ڈیش ڈیش کے متعلق ہے نو د دې جواب دی هیئت ترکیبی. نمبر 2 چې کوم دی نو تمام اهلیان پولیس زیر دفعہ ڈیش ڈیش بھرتی کیے جاتے ہیں نو د دې جواب چې کوم دی نو هغه دفعہ 2 ده. نمبر 3 چې کوم دی تمام پولیس ایکٹ کے مطابق بھرتی کیے جاتے ہیں جواب چې کوم دی نو هغه ایکٹ نمبر 5 سال 1861 دی. دا اصل کې کتاب په اردو کې وي خو په پښتو کې ورسره زه بیا هم ستاسو د اسانتیا دپاره تفصیل ویم. د هغې نه علاوه 4 نمبر MCQs چې کوم دی نو پولیس رولز باب ڈیش ڈیش فقره کې متعلق ہے. دې جواب چې دی نو باب نمبر 1 او فقره نمبر 2. نمبر 5 چې کوم دی نو پولیس رولز باب نمبر 1 فقره نمبر 2 کے تحت ڈیش ڈیش پولیس کے کمان نظم و ضبط اور انتظام کا ذمہ دار ہے. دې جواب دی IGP صاحب. بیا نمبر 6 چې کوم دی نو IG صاحب کی مدد کے لیے اتنی تعداد میں ایڈیشنل IG، اسسٹنٹ IG اور DIG وقتاً فوقتاً ڈیش ڈیش مقرر کریں گے نو جواب دے صوبائی حکومت. نمبر 7 چې کوم دی نو IGP جماعتی پولیس کی ڈیش ڈیش ذمہ دار ہے نو دې جواب دی کمان نظم و ضبط اور انتظام. بل داسې ده چې ما دا شارټ کړي دي د هر یو MCQs مې یو جواب راوستی دی. بیا چې کله په پیپر کې راځي نو هغې کې به ABCD راځي نو هغې کې به یو صحیح وي او 3 به غلط وي. نو هغې ته به تاسو خیال کوئ ځکه چې بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي نو د دې معذرت خوایم او که څه غلطي شوې وي، څه کمی په ویډیو کې شوی وي نو د هغې هم معذرت خوایم او هغې باره کې په کمنټ سیکشن کې خپل رایه ما سره شامل کړئ. انشاءالله چې مزید څونه ویډیوګانې مخکې جوړو نو بیا به هغه غلطیانې وباسو او انشاءالله سبا له به بیا په باب نمبر 5 خبرې کوو. که خیر یو ژوند یو او ستاسو ویډیو خوښه شي نو د ملګرو سره یې شیر کړئ او لایک کمنټ هم وکړئ.
که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ملګرو سره یې شریکه کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او زه په کمنټ سیکشن کې خپله قیمتي رایې ضرور شامل کړئ. ستاسو ورور آصف خان. که څه کمی شوی وي نو معذرت خواهیم. آصف KP TV چې کوم دی نو دا را سره لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. ستاسو به ډېره مهرباني وي.